یا هر یو باطل دا همیشه پستر گسرو کی وسم ز دیوبندی یم د دیوبند پسر درو کی وسم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. خوږو عزتمند اوریدونکو د جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په باره کې دا زمونږ وم نمبر کلیپ دی. مخکې هغه د بریلیانو درې دلایل شبهات او د هغې جوابات هغه ذکر شو. څلورم نمبر دلیل او شبهه هغه ذکر کوي وایي مدارج النبوت کې هغه حدیث نقل کیږي چې د حضرت امینې رضی الله تعالی عنها په دروازې باندې هغه فرشتې ولاړې وې د نبی علیه السلام د پیدایش په وخت کې او صلات والسلام یې هغه عرض کول. جاء الحق کې چې دنه هغه دغه حدیث هغه دلیل دی جوړی وایي د دې نه معلومه شوه چې جشن مناوهل دا د فرشتو سنت دی. د دې نه اولنی جواب هغه دا دی چې دا حدیث هغه ضعیف دی. دویم جواب دا دی چې د یو معتبر شارح حواله دی هغه پیش کړي چې د دغې فرشتې چې کوم ولاړې وي صلات والسلام یې پیش کول، نو دې خو وایي چې د دې نه جشن مراد شو، نو د یو معتبر شارح حواله دی پیش کړي چې هغه وایي چې واقعي د دې نه هغه جشن مراد وي. دریم جواب دا دی که واقعي د دې نه جشن مراد وي نو دغه جشن نبی علیه السلام په خپل ژوند مبارک کې ولې نه دی کړی؟ بیا صحابه و تابعینو تبع تابعینو هغه خلفای راشدون هغه ولې نه دی کړی؟ او بل جواب دا دی دعوه او دلیل کې هغه مطابقت نشته. کم دعوه چې هغه دی پیش کړی د جشن عید میلاد النبی او کم دلیل چې دی پیش کړی په دې دواړو کې هغه مطابقت او یو شانوالی چې دی نه هغه نشته. بله خبره دا ده که بالفرض د صلات والسلام نه مراد هغه جشن وي نو بیا به د دې نصوصو سره څه کې نبی علیه السلام فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی الصفوف الاول، بېشک الله او د هغه فرشتې په اولني صفونو والا باندې یصلون جشن مناوي. دا معنی به شي بیا د دې نصوص سره به هغه څه کې. دغه رنګې پنځم دلیل هغه دې پیش کوي وایي نبی علیه السلام د صحابه کرامو د مجمع مخې ته هغه ودرېدو او د خپل ولادت ذکر یې هغه وکړو. مشکات شریف حدیث دی. استدلال او دلیل هغه دا رنګې پیش کوي چې د دې نه معلومه شوله چې میلاد د سنت نبوي دی. بل جواب دا دی چې دلته د صلات والسلام هغه تذکره ده او د صلات والسلام نه هغه مونږ منکر دی. مونږ هم منو د نبي علیه السلام باندې هغه درود وویلی شي، سلام دی هغه ولیږلی شي. د دې مروجه جشن سره هغه هیڅ تعلق هغه نشته دی. دی بل دلیل هغه پیش کوي چې نبی علیه السلام د صحابه کرامو د مجمع مخې ته ودرېدو او د خپل ولادت ذکر یې وکړو. مشکات شریف حدیث دی. نو د دې نه دی هغه دلیل پیش کوي چې لحاظه د دې نه معلومه شوه چې جشن مناوهل دا د نبی علیه السلام طریقه د سنت نبی علیه السلام په خپله باندې هغه مناو کړی دی. اولنی جواب دا دی نبی علیه السلام په دې حدیث کې دي چې نبی علیه السلام ودرېد د خپل ولادت تذکره یې وکړله او د ولادت د تذکرې نه مونږ هم نه یو خلاف. بار بار هغه مونږ دا خبره کړې ده چې د ولادت تذکره کول د نبی علیه السلام د سیرت تذکره کول دا جدا څیز دی او د دې چې نن سبا کوم مروج جشن عید میلاد النبي هغه مناوهي، کوم قیام پکې کېږي، کوم جلوسونه وباسي، کوم خرافات دي په هغې کې، دغه جدا څیز دی. د دواړو کې هغه فرق دی. د دې حدیث نه دغه نه معلومېږي. اوله خبره. دویم خبره دا ده دي که د دې نه جشن عید میلاد النبي مراد اخلي د دې حدیث تحت د یو شارح معتبر شارح هغه حواله پیش کړي چې هغه لیکلي چې واقعي د دې حدیث نه مراد جشن عید میلاد النبي دی. بله خبره دا ده دریم جواب دا دی دعوه او دلیل کې مطابقت نشته. دلیل خو دا دی چې نبی علیه السلام د خپل ولادت تذکره وکړه او دعوه دا ده چې مروجه جشن عید میلاد النبي مناوال سنت، مستحب، مباح، فرض، واجب هغه حکم نفي دي لګوي. نو په دې دواړو کې مطابقت هغه نشته دی. بله خبره دا ده څلورم نمبر جواب دا دی چې نبی علیه السلام صحابه و خلفای راشدینو هغوی پې عمل ولې نه دی کړی؟ وروسته چې دی نه هغه د صحابه هغه راغلي هغوی پې عمل په دې باندې ولې نه دی کړی په دې حدیث باندې. او بل جواب دا دی پنځم نمبر مرقات چې دا د دې مشکات شریف شرح ده. په دې کې ملا علي قاري رحمه الله د دې حدیث لاندې هغه لیکي یعنې په نبی علیه السلام باندې کفارو هغه طعن وکړو، رد یې وکړو. نبی علیه السلام هغه د هغوی د طعن هغه جواب ورکوي
او نبی علیہ السلام خپل عظمت چې دین هغه بیانوي. نو موږ هم وایو د کفارو جواب ورکول د نبی علیہ السلام عظمت بیانول په دې کې هیڅ چې دین هغه مخالفت نشته دی زموږ د چا سره دغه چې دین هغه موږ هم د ثواب کار ګڼو. شپږم نمبر دلیل هغه دی ذکر کوي وایي عطا ابن یسار عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنہ ته راغی او هغه ته وویل چې ما ته د نبی علیہ السلام نعت شریف هغه پیش کا. نو دغه شان صحابه به هم یو بل ته د نبی علیہ السلام نعت شریف هغه پیش کول او مشکات شریف حواله هغه دی پیش کړي. اولنې جواب د دې نه دا دی چې د نبی علیہ السلام نعت پیش کول د دې نه مونږ خلاف نه. مونږ هم وایو چې د نبی علیہ السلام نعت که څوک پیش کوي پیش کولی شي. دویم جواب دا دی حدیث هغه دی پیش کوي د نعت او ثابتوي ته هغه د مروج جشن عید میلاد النبي. نو د دې په دې حدیث او په دې دعوه یعنې په دعوه او په دلیل دواړو کې هغه مطابقت هغه نشته دی. دریم جواب دا دی چې د یو معتبر شارح هغه حواله دی پیش کړي چې هغه د دې نه دا مراد اخیستلي چې واقعي د دې حدیث نه د مروج جشن عید میلاد النبي هغه مراد دی. دغه رنګې اووم نمبر دلیل هغه دی پیش کوي وایي حاجي امداد الله مهاجر مکی رحمه الله په هفت رساله کې دې ته جایز ویلي دی هغه وایي چې دا جایز دی. د دې نه اولنی جواب دا دی چې موږ مخکې هم ویلي وو دیو دې ته هغه د مستحب فرض واجب هغه حکمونه لګي او که بالفرض دې د ټولو نه کم حکم هغه د مستحب لګي. نو مستحب چې دی هغه په رد المختار علامه شامی رحمه الله هغه لیکي الندب حکم شرعي لابد من دلیل. ندب مستحب والی دا یو حکم شرعي دی په دې به دلیل هغه پیش کوي. نو دلیل چې دی هغه د دې لپاره حاجي امداد الله مهاجر مکی رحمه الله نه دی. دلیل به دی قرآن حدیث اجماع قیاس اجتهاد د مجتهد نه هغه پیش کوي. دویم جواب دا دی چې د حفظ رساله دې چې کوم پیش کوي دا د حاجي امداد الله مهاجر مکی رحمه الله نه ده بلکې دا د تانوي صاحب رساله ده یعنی د هغه عبارت دی او کلام چې دی هغه د حاجي صاحب دی او کلام عبارت چې دی هغه د تانوي صاحب دی او تانوي صاحب په ابتدایي دور کې هغه د دې قایل و لیکن په شرط د دې چې هغه د خرافاتو نه پاک وي کوم چې نن سبا هغه کېږي. د تانوي صاحب او د حاجي صاحب خپل عبارت چې دی هغه دا دی په هامش فتاوا رشیدیه کې نفس ذکر مندوب ہے اور قیودات بدعت ہے او په خپل چې دغه د دې جواب ورکړي. او بل جواب ورکړي او بل خبره دا فتاوا رشیدیه کې هغه ذکر کوي چې هغه مفاسد او قبایح کوم چې نن سبا هغه کېږي هغه د هغوی په دور کې چې دی هغه نه و. نو لہٰذا به دې کې هغه فرق دی. او ګنگوهي صاحب هغه په فتاوا رشیدیه کې هغه په خپل هغه وضاحت کوي حاجی صاحب کسی شرعی دلیل کا نام نہیں ہے لہٰذا حاجی صاحب کا ذکر کرنا سوالات شرعیہ میں بیجا ہے. هغه موږ دپاره حجت شرعیه نه دی زموږ دپاره الله پاک قرآن مجید احادیث هغه رالیږلي دي زموږ دپاره حجت چې دی نه هغه دغه دي. نو لہٰذا دا دلایل هغه نن څه ذکر شول څه به چې دی نه هغه سبا ذکر شي د هغې جوابات هغه ذکر شول. واخر دعوانا الحمدلله.